د امام مهدي علیه الرضوان په زمانه د حکومت کې چې کله مسلمانان قسطنطنیه فتح کی، امام مهدي علیه الرضوان او مسلمانان به د مسلمانانو چې کوم انتظامی امور دی پاره کې به مشغولي. په دغه زمانه کې به د دجال خروج کیږي، دا دجال بروزی او دا د قیامت په لوی علاماتو کې یو علامت دی. دجال دا د دجل نه دی او دجل دوکې او فریب ته ویل کیږي، او دجال په دې کې مبالغه ده، ډیر زیات دوکه ورکوونکې، ډیر زیات فریب ورکوونکې. او د دل لقب هغه دی مسیح. دجال د د نوم دی او مسیح د لقب دی، او دا مسیح د مسح نه دی. او احادیث مبارکو کې راغلی د په دې تندي باندې د دې دوه سترګو په منځ کې کافاره لیکل شوی دي. او بیا د علامات جناب نبی کریم علیه السلام مبارک هغه ذکر کړي. دغه دجال دی په مخ د ځمکه باندې سلوي خورزي تیری، او دی په دې ټوله دنیا کې ګرځي، او په خپل شوبده بازی او په خپل فریبونو کرتبونو به خلک د ځان نه متاثر کوي. نه چې کله د خروج وشي نه دی به اصفهان ته ځان رسی، او یا زر يهوديان به د تابع شي، د منون کې بشي، او دی به د پیغمبري دعوه کوي. دا غینه بعد به بیا د خدای توب دعوه کوي، او بیا د اراده بدای چې مکی مکرمه ته او مدینه منوره ته ملال شم، خو الله پاک په دغه دوانه حرمین شریفین حفاظت کوي. فرشتي به ولاړی او دغه دو مقامات دی به دغه زینه منکې. او بیا حضرت عیسی علی السلام چې راتک کوي نو په دمشق جامع مسجد په شرقي مناره باندې د سحر د موس په ټیم کې برازي، او حدیث مبارکو کې راځي دا دوانه لاسونه به فرشتو باندې کېدلی او راکوزیږي به د اسمان د طرف نه. او دغه عیسی علی السلام با په مقام لد کې دغه دجال مرداري.